ته د دې عالم خلاف جبه اوچتای، ته نن د دغې مدرسې خلاف جبه اوچتای چې هغې ستا بچی حافظ کړی دی، هغې تاله عالم بچی در کړی دی، هغې تاله حافظ بچی در کړی دی. نو د علماو خلاف جبې روچتول او د مدارسو خلاف جبې اوچتول، دې کې دند ډېر نیکان پاتې کېږي، دې کې دند ډېر اهل الله دي، دې کې ډېر نیکان خلق دی. ستا د بچو سره به شفقت هم کړي، ستا د بچی سره به 4-5 کاله چې خواري کړې وه او حفظ یې ستا بچي ته کړی، هغه قرباني د هغې عالم چرته لاړله، هغه ستړي د هغې عالم چرته لاړله چې ټوله ورځ لګیا دي، ستاسو د بچو په شا باندې ولاړ دي، ستاسو بچو ته خپل بچي ویلی دي او ستاسو بچي د قرآن حافظان کړل. نن یوه سانحه راشي، ظلم وشو، ټول علما وی دا ظلم دی، دا بې انصافي ده، د ټولو علماو لړ د دغې خلاف دی او علمای خلاف کوي. نن بیا هم د عوامو جبې روچتیږي او هغه د علماو خلاف استعمالي. نن ټول علما بدنام، نن ټول مدارسو خلاف ته جبه اوچتای، د ټولو علماو خلاف ته جبه اوچتای. نو یو واقعه راشي، یوه سانحه رالاله، د هغې د وجې نه نن ټولو مدارسو ته نسبت کول او علماو ته نسبت کول، ټولو علماو ته سپک کتل او ټولو مدارسو ته سپک کتل. دا بې انصافي ده، دا ظلم دی، دا د علماو سره خیانت دی او دا به تاسو له ښه نشي ګورئ. د علماو غوښې زخرداري دي ښه، چا چې د عالم غوښه وخوړله دا به بیا برداشت ونه کړي. ګورئ دا زخرداره غوښه دا به برداشت نه کړي. دا هغه علما دي، ته چې نن د عالم پلارې دا د چا برکت دی، مورې ته چې نن د حافظ قرآن مورې دا د چا برکت دی؟ دا د عالم برکت دی. دی علماو ته دعا کوه. نن په یوه سانحه د ټول پاکستان مدارس بدنامه او په علماو پسې جبې اوچتوه.